نکوم دا هغه خلقو دا هغه خدایانو چې تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه، یعنی هغه د عبادت مستحق ندي. دغه رنګ کله نه راځي سورته حامیم مؤمن چې وخت راځته سورته مؤمن په سلی رښتمه سپاره کې تاسو راځته غافر وته وای مؤمن ورته وای هغه کې 66 نمبر آیات شپږ شپږم آیات قل ورته وای انی نهیتو یقینا زمانه کړه شوم ان د څه خبره نه د دې خبره نه اعبد الذین چې عبادتکم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو امرابلی مدد ته غواړي غیر د الله نه یا عبادت کوي غیر د الله نه، زه خود دینه منی ما ته د اجازه نشته دی چې د غیر الله عبادت وکم. سورۃ الزخرف 15مه سپاره کې دینه مخکې چې لاړ شي 15مه کې 45 نمبر آیات کې هغه کې وتوي چې باس اس سوکم نشته دی خدای الله نه غیر بل څوک د عبادت حقدار نه دی. واسأل من ارسلنا پختنه کدا غ رسولانو نه چې مونږ را لېګلیو دا غینه پختنه څنګه وکي هغه خو نشته یا خو فات شوی دي نو من ارسلنا مفسرین وی واسأل من ارسلنا یا واسأل قصص من ارسلنا دا غینه قصو بارکه پختنه وکړه من قبل کا چې مونږ را لېګلیو مخکستانه من رسولنا د رسولانو زمونږه اجعلنا آیا مونږه ګرځولیو آیا مونږ مقرر کړیو من دون الرحمن غیر د رحمان نه الہتن معبودان یعبدون چې داغه عبادت کولی شي نه مونږ نو مقرر کړی دې استفهام انکاری خلک وایي او تر دې خبره بارکه پښتنه کما دا سکړی دي یعنی نه مې کړی نو الله وایي تاسو پښتنه وکړي چې ما غیر د ځان نه بل چاته د عبادت حق چرته په یو زمانہ کې ورکړی دی د ټول رسولانو تاریخ تاسو وګورئ نشته په یو زمانہ کې ما چاته دا حق نه دی ورکړی چې زمانہ غیر د داغه عبادت او کړی شي او غد معبود وګڼل شي دا حق چاته نه ملي. دویم عنوان د نفی مع الاثبات، نفی چې نفیم کوي ورسره اثباتم کوي. ما تاسو وی لا الا راځي کنه هغه تاسو په ډیرو آیاتونو کې منتشه یو مثال به درکم سورته هود راو باسي نوح علی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله انی لکم نذیر مبین الله تعبدوا الا الله لا او الا تاسو عبادت مکوي غیر د الله نه. دا بیا ډیرو ځایونو کې دا بیا تقریبا نا وخت نه سورۃ تیر کړه ویلا عاد نقومود و الى دغه ولقد ارسلنا نوحا الى عاد والى ثمود اخاهم صالحا دغه ټول کې الله تعبدوا الا الله راځي. دا ټول په دې خبر دلالت کوي چې عبادت د الله نه غیر د بل چا نشته دی. خدا نفی دا وسره اثبات نشته، نفی او اثبات کنه سفیان چې وظیفه ورغی او استا وظیفه شو نفی او اثبات. نفی اثبات دغه چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا الله نه غیر بل څوک د بندګۍ حقدار نشته. دریم کله برته عنوان په دې قائم کی ګوره د توحید دا مسله چې په ټولو مسائلو نه اهمه ده دا کله په یو عنوان کله په بل عنوان قران کې دا مسله ټول نه زیاته تکراری ده مکرر راځي ځکه چې مطلب ستا ذهن ته کوس کی ولقد صرفنا القران مونږه اړو بار راولي چې ته خپ ورشي. خدي دریم عنوان بداس چې نیکان خلق کومنی کړي نو چې نیکان خلق منی نیکان او خلق د باطل او معبودانو نه څخه کړي براءت کړي څه کړي دي براءت کړي دي بیزاری کړي دي چرور زه خود د باطل او معبودانو عبادت نکوم. لکه سورته کهف 15 سپارہ 14 آیات رو بس کهف واذ اعتزلتموهم کله تاسو جدا شوي دغه مشرکانو نه د خپل میانس کې ناستخه دی قرآن جو کنه دالت علاقه کې بایکاټ کو لانجه جوړ ش بادشاہي سبا بیرا ولی که سبا پور نو سم چوي وجل وی چې دوی دیوانه پوه شو وی زې چې زوی دی علاقې نه هجرت کوي نو چې هجرت کول نو و اذ اعتزلتموهم کله چې تاسو ګوشي شوي جدا شوي د دې مشرکانو نه و ما دغه معبودانو د دوی نه یعبدون چې دوی عبادت کوي الا الله غیر د الله نه د الله نه جدا کیږي نور د ټولو معبودانو نه جدا یو دا خبره وکړه. دغه رنگي سورۃ مریم دې پسې سورۃ دې مریم آش 14 سپارہ کې 4849 آیات وګورئ. اتصلو ختم یو کم 50 دغه ذکر راځي سوي
وای واعتزلکم ابراهیم علیہ السلام وای ښا واعتزلکم او ز ګوچه کې گمستا سنا وما تعبدون من دون الله او هغه تاسو عبادت وما تدعون من دون الله هغه تاسو را بلې غیر د الله تعالی نه څنګه رب فرازی وادعو ربي او ذ ظلم رب العصا الله كنا قریب ده چې نه ویم زه قریب ده یقیني ده چې نه ویم زه بدعاء ربي فمدد غختلو در رب زما شقيا بدبخته نو فلم اعتزلهم هر کله چې جدا شه ابراهيم عليه السلام د دوینا وما يعبدون من دون الله او هغه چې دوی عبادت کو غیر د الله نه نو وهبنا له اسحاق و يعقوب ګوره نیکان خلق د داسې لاقینم تختی د داسې خلقونم تختی چې هغه د غیر الله عبادت کوي ها د غیر الله عبادت براءت نه کوي سورۃ الزخرف دغه 15مه سپاره کې التپوش پگشتم آیات کې راځي 26 نمبر آیات کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا پاغه وخت چې ابراهیم علیہ السلام لأبيه پلار خپلتا وقومه قوم خپلتا انني براء مما تعبدون یقینا زخو بیزار ما مما دا غسن تعبدون چې تاسو عبادت کوي زخو د دې سره ابراهيم عليه السلام کو معنی کنا څومره نیک پیغمبر څومره ابو الانبیاء د انبیاء او پلار ولی زکا چې د تقریبا د لسو پیغمبرانو نه ما سیوا نو ټول په بنی اسرائیل کې راغلي او بنی اسرائیل چې دي نو هغه د ابراهيم عليه السلام اولاد د ذکر ابراهيم عليه السلام زوی اسحاق عليه السلام د اسحاق عليه السلام زوی یعقوب عليه السلام د یعقوب عليه السلام اولاد تبع سوی بنی اسرائیل وي نو دا درې پکې نورم راواله ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام یعقوب عليه السلام نو د وو پیغمبرانو نه د ابراهيم السلام په خپل باندې پرېږده د اتیکا اتو پیغمبران نه ما سیوا نو ټول د ابراهيم عليه السلام اولاد دي بلکې اتم پکې راغلی ذکر چې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دي نو بیا و پیغمبران نه ما سیوا نو ټول د چا اولاد دي د ابراهيم علیه السلام اولاد دي او هغه څه کوي هغه د باطل او معبودانو نه څه کوي بیزاری اعلانوي نو دا د نیک خلکو کار دی سورۃ ممتحنه 28مه سپاره کې هغه کې سلورم آیات ګورئ هغه کې د ابراهيم عليه السلام بالکل تا صحیح دعوت خي چې دعوت ابراهيم عليه السلام ده ښا څنګه سلورم آیات پیدام کو راوي قد كانت لكم اسوه حسنه یقینا استاسو د فارا دعوت پیر موږ څنګه کوو موږ د دعوت طریقه به څنګه نو د دعوت طریقې لپاره خلک د دعوت مصلحتونه راو باسي کنه وي مړه بس دا بنوي گزار وکيو پوش شف بکې شف طالب بنوي نه الله وای دا څنګه قد كانت لكم یقینا استاسو د فارا اسوه نمونه دا حسنه خيستا فی ابراهیم په دعوت ابراهیم علیہ السلام کی والذین پاکستانو کی معه چې د ابراهیم علیہ السلام ملګریو د دې د دعوت طریقه راټینګه کا اول دعوت چلاوا چې کله کارونه کې نه بس چل کې دا بکی اذ قالوا لقومهم یاد کا پاغه وخت چې اوی دوی خپل قوم ته اعلان کړي سالور خبره کوي یو انا براء منکم اولا ومما تعبدون من دون الله یقینا مونږ بیزار یستاسنا او د هغه معبودانو نه تاسو عبادت کوي غیر د الله نه یو دویم نمبر دویمه خبر وته کوي کفرنا بكم مونږ تاسو د عقیده او تاسو د عمل نه انکار کوو تاسو قانون نه منو بغاوت ته دا دویم دریم وبدا بیننا وبینکم العداوه ها دریم دار چې مونږ او تاسو ترمنځ د دښمنی وي خکاره به بدا یبدو ظاهر به خکاره به خکاره دښمنی وکاو خو په پسټو پک راکنه سلورم والبغضاء او بل بزمون غستا سره پزړه کې بغوزوي دشمنی مخ کې کا بغض مخ کې نه کو بای سره به وای یاره زو سره کې نن پاسم زړه کې مې بغض شته داسې بغض مې نه زړه کې الله وینا نه اول به دشمنی ښکار کیږي بغض به روستي ځکه پته نه لګي پوه خلکو ته نو ته دشمنی اول ښکار کنه خلکو پتا یقین کی چې او بغض شته اجنه کې نه پاسي سره زړه کې بغض د خوان نشته پوه ابدا حتا تؤمنو بالله وحده همیشه به د دشمنی وی دا دومره بوي حتا تؤمنو بالله وحده حتا چې په یو الله باندې تاسو ایمان راوړئ
د یو الله د ایمان راوړو ګره د معیار د دې دوستۍ او د دشمنۍ ته معلوم کړو چې توحید دی، دین دی، مذهب دی، ایمان دی، په دې باندې بستا دشمنی وي، په دې باندې دوستی وي، په دې باندې بغض وي، په دې باندې عداوت وي، په دې باندې باندې کوم دنه پروګرام تا چلیږي، په دې باندې جنگ وي، ها دا په دې ترتیب باندې چلیږي. نو دا څه شو دایره دغه غیره توقول د ابراهیم د اولیاء او انبیاء براءت د چانه دي. اولیاء سوق ته اصحاب کهف دومره د منسوسی اولیاء دي، ها په د باطل معبودانو نه بغاوت دغه شانته انبیاء علیهم السلام هغه چې کوم دغه نه د باطل معبودانو نه براءت او بغاوت. کله به قران کریم تا ته داو خاين کپدی باندې تسمیدي یو مشرک ته هغه ته سمیدو سم بشي چې الک د غیر الله عبادت خو نه فکر دومره بزرګانو د دې رات کړي پدې سم نشو. نو څلورمه طریقه بیا قران اندازونه بدلی. څلورمه طریقه قران دا اختیار کړي چې وختي مې ته په دعا کې ویلو نفي د موجبات د عبادت. کته چې د عبادت کې ولې کې وجه صدا هغه یو وجم په دې کې نه موجوده، هغه وجه په دې کې نه دی موجوده. نو چې نه دی موجوده بیا ولې عبادت کې لکه سورته مریم وختي تاسو راړول او سه بیا راوړل 14 سپاره کې 200 ختم آیات وګورئ. ابراهيم عليه السلام دعوت د دې باب کې ډیر واضح ده کنه، او داغه اولاد ومولدو ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته دعوت ورکړ. پلار دې یو پیروي اني اراك وقومك في ضلال مبين. پلار تم گمراه دا قوم گمراه، واضح خبره ورکړه. بیا ته مخ کې دعوت ورکړي اذ قال لابيه یاد کا پاغه وخت کې چې ابراهيم عليه السلام پلار خپل تویا ابتی اے بابا خو په ادب سره وای، خو لیکن مسله واضحه بیانوه. خبره نرمه او مسله ګرمه. پوه شو کنه دا دواړه کیسې دي. څنګه وته ویا ابتی اے زما پلارا لم تعبدو تول عبادت کې ما دا هغه چا لا يسمعو چې هغه اورینا ولا يبصر انوینی ولا یغنی عنک شیئا او نه دتانه کوم مصیبت لرکول شي. نه د داغي عبادت چې سره کوي د چا د دې لپاره کوي چې هغه ما نه خبر شي نو مینه برا سره هغه ما اویني نو مینه برا سره په وخت مصیبت او تکلیف کې ویم پکار راشي په دنیا کې که آخرت کې ورنه کوم بچي. لیکن دا یو کار نشي کولای، نه اوري نه ویني او نه چې کوم د مصیبت لري کول شي. نو په دې نه دای کې هغه موجبات ته عبادت چې تماوي چې هغه اسباب سوجه نه عبادت کې هغه واجب کې نشته دي، هغه واجب کې ختم دي. سورۃ یوسف هغه کې یو بل وجه نه فکرې سلوي ختم آیات ګورئ 40 نمبر آیات ها. سورۃ یوسف 40 آیت نمبر 40 پیدان کو کنا یوسف علیہ السلام جیل ته لاړو، ملګرو ته دعوت شروع کو وتویا صاحب السجن دغه کنا ناغي په چلار چې مخ کې نو دغه راځي ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نه کوي غیر د الله نه الا اسماء مگر د اغه نمونو سمیتموها چې تاسو په کې خولې دي الکه نمونه کوي تاسو کې خولې دي نمونه په څنګه کې خولې نمونه به مور خپل چا کم خلک نه دا نمونه په دي چې دا نمونه راواخلي کنه دا په هر نظام کې دا کړی لکه دغه مشرکان چې دا دغه لکه دا بعد ذمہوار دي دا نوم سره دا په دې کې دا د تبي ذمہوار دي دا نوم په دې کې بیا دې بل طرف تراشه دا وزیر قانون صاحب دی نو دا نوم په من کې خو دې دله مونږ وټ ورکړو او پورې غر کې اوس په مونږ باندې خپل قانون مانی دا الله غره باندې نه مانی. نو الله وای ما تعبدون من دونه تاسو بندګی نه کوي د غیر د الله نه الا اسماء مگر د نومونو سمیتموها هغه نومونه چې تاسو په کې خو دي انتم و اباؤکم تاسو پلارانو مشرانو هغه په کې خو دي خا وجد عبادت ته نشته لري ولی ما انزل الله بها من سلطان نر نازل کړي الله تعالی په عبادت ته دی باندې سلطان دلیل الله د دې په عبادت دلیل نه درالي غلي یعنی عبادت په هغه ځای کې کې ګوري عبادت په هغه ځای کې کې چې کوم ځای کې تا الله دلیل لالي غلي دی وجنا قاعده فقهیه دار فقهی قاعده ووري وی الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل په اشیاء کې څه دی اباحت کوم شي حرمت نه دراغلي بس هغه حرام و هو الاصل فی العبادات الحرمه اصل په عبادت کې څه شی دی حرمت دی دا نه ته توای چې بس دې عبادت خو
حرمت نه درا دغه من نه راغلی ده کوم نه اصل په عبادت کې بیا څه شی دی اصل په عبادت کې بیا حرمت دی نو مات او دلیل داري چې ما تعبدون من دون الله اسماء سميتها انتم واباء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان چې الله دلیل نه درالي ګره الته عبادت مکو هغه چا عبادت مکو چې الله په دلیل نه درالي ګره په هغه طریقه عبادت مکو چې الله په دلیل نه درالي دا دوه خبرې ښا دریم نمبر دغه شانتي سورته عنکبوت شلم سپارا ولسم آیات راو باسه سورۃ عنکبوت ولسم آیات ورته جنو سپارا ده التسوی ان الذين تعبدون من دون الله منتکنا ها من دون الله وصانوا وتخلقون افكا انه بس ان الذين تعبدون من دون الله تکنا ان الذين يقيننا كسان تعبدون من دون الله تاسو عبادت کوي غیر د الله تعالی نه لا يملكون لكم رزقا دای واک نه لري تاسو د رزق تاسو لپاره د رزق واک نه دی په نشته اختیار کوي اوس وجه ختم وجه د عبادت خدا هغه چې عبادت کو چې رزق خود درکې ډوډۍ خود درکې کنه د په واک کې دا نشته چې تاسو ډوډۍ درکې څه مطلب واک کې نشته دا ونی چې لا يرزقون تاسو ته رزق نه درکې لا رزق بعض سره متا ته رزق درکې ډوډۍ بدل کې دانه چې هغه عبادت کوي نه چې هغه په اختیار کې استاروزی په اختیار کې مطلب دا دی چې هغه د پار اسباب هغه پیدا کړي پوښ کنه درکې تا ته هغه در رسې تا برکت ته تعالی چې نو هغه ته اختیار ویل کیږي ها دغه شانتی سورته مائده شپږم سپاره دلته بل وجه د عبادت نفي کوي چې ګوره دا کارونه نشي کوله چې دای کولای شي بیا به کړی قل ورته وای اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئی غیر د الله نه یعنی می کوي ما دا هغه خدایانو لا یملک لكم چې هغه اختیار نه لري تاسو لرا ضرر د ضرر ولا نفع نه د نفع نو چې دا چې تاسو نه چې تی عبادت نه کې تاسو ضرر نشي در رسول چې وی کې ګټه نشي در رسول ولې کې دا وجه حق نه چې وجه خو د عبادت کله دا جوړیږي چې سړی وای کوي نه کم نقصان راځي کله د وجه لکه موږ تاسو د الله عبادت ځکه کوو چې ور کوي نه کو جهنم ته بوزي کله د الله عبادت د دې لپاره کوي یاره څه ګټه راکړي برکات صلات حاجت وکړي چې الله پاک سره کار وکړي نو دا نه پاده خو اوس چې یو سړی نه نفشته او نظر نو بیا څه عبادت ورته کوي دا سورۃ الصافات کې د دغه استحقاق د عبادت بل وجنه فی کوي سورۃ الصافات د 20 سپاره کې 95 نمبر آیات ها 95 نمبر آیات قال تعبدون او ابراهيم عليه السلام آیات سو عبادت کوي ما د خدایانو تنحیتون چې تاسو په خپل لاس نو تراشي لکه تلې کیای جوړه کې تیګی نه اور دغه نه بیا د عبادت کې هغه وسو کی تعالی وجه د عبادت په کې نشته څه کمال لفقي معبود باغی کې پاغي کمالات په دې کې اس کمال نشته لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يملك لك رزقا پوښ کنه دغه شانته په رازا لا يملك لك نفعا ولا ضرا دغه شانته اس کمال په کې نشته د کمال غ صفات په کې نشته په دې وجه عبادت مکو بل عنوان بکله قران کریم کې بیا دا چل کوي چې تا ته به داغي داسې نمونه اخلي داسې نمونه کنه چې هغه نمونه ته چې کله سړی ووري نو سړی به د دې د څنګه عبادت کوي هغه نمونه داسې نمونه چې د مدح قابل نه داسې نمونه به چې هغه ناغه به ته ذکر کوي چې ګوره دا داسې ته وګوره حقیقت ته وګوره تر دې څنګه عبادت کوي نو کله وته نوم د طاغوت دی طاغوت څه ویل کیږي د حد نه تیر وته متجاوز ظالم زیاتی کوونکی خنو د زیاتی کول صفت د ظلم د مدح ده د زم ده دا خو بد صفت ده خو د مدح صفت نه ده لکه سوره مائده وګوره شپږم آیات ته پاغایات کې د مینس کې راځي وجعل منهم الغرين پیدام کو پکې وجعل منهم القردة او جوړ کړی الله تعالی د بنی اسرائیل نه القردة بزوغان شادوغان تو شادوغان تو بزوغان وته بندر والخنازير او خنزيران وعبد الطاغوت او عبادت کون کی لچا اند طاغوت دی طاغوت عبادت او عبادت کی دا دغه شان چې سورته مریم را واړه 14 سپاره 44 نمبر آیات وګورئ الته تبل نوم ورکې ښا چې هغه نوم نستاز ورته شي چې لکه د عبادت خونه نه پکار ابراهیمی دعوت په دې باب کې ډیر راځي کنه
نو هغه یا ابتی ای پلار زما لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان هغه د شیطان عبادت مکو خدا نن وتوار کو چې دا شیطان په ذریعہ کیږي دا شیطان د چراته عبادت کې دا تا اړې د حق تلار نه اړې چې شیطان نن ته ور بیا د عبادت دا نوم پیدا سه کې خودو چې د دې عبادت ته بیا سړي زړه نه کیږي قران کریم کله دا طریقه کوي کله به قران کریم دې تسوي او اوثان ورته سوته اوثان لکه سوره عنکبوت شلم سفاره ولا سمايات انما تعبدون من دون الله دا ابراهيم عليه السلام بو خپل قوم ته یقینا تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه اوثانن د سلو اوثان معنی څه ده سلی پیژنئ تاسو سلی دا کې او تیګا یو دغه نه سلی دغه سلو عبادت کوئ تاسو وتخلقون افکا وتخلقون او تاسو جوړوي فبارد هغه کې تخلقون پیدا کوي معنی کوي تخلقون جوړوي تاسو افکندرو تاسو دا غي بارے کې بیا دروغ کسی جوړی کړی وو دا ته خبر نه کنه دا خو اسد لال شاباس قلندر دا د کوم دې په دې تنور کې یو ډوړې پخ کړی وا 80 لاکھ اولیاء ولیوں نے کای پوښ کنه بیا دا غزان ته زمزمه خوا جوړ کړی دی اې کې لاندې څه خاطر وبدي وای په دې کې چولام بیا دا چل کې دا څه و تخلقون افکا دا غي بارے کې دروغ کیسې جوړول چې دا فائدہ او دا قصه دا کوي شپږم عنوان په دې باب کې هغه به قران کریم د عبادت کې د شرک قبایح سره بیانوي صبر ته بیانوي قبایح بدای دا ډیر بدکار دی دا ظلم دی دا کفر دی دا ناروا دی دا برته بیانوي چې ظلم دې تور کې چې ګوره دا فائدہ من شي نه دی نو کله برته وای دا شرک لکه سورته کهف کې وخت تیر شو کنه سورته کهف کې اخیری آیات سورۃ کہف د 14 سپارہ کې داو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا او ندی شریکای د عبادت طرف کې سوګ دا شرک دی نو شرک په کار نه لیکنه داسي دایره قبح بدیده ته بیان کله برته وای دا جهل دی ولکه دا ډیر سخت جهالت ته داخله جاهلان دي چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوي لکه سورۃ الزمر درویشتم سپارہ 64 نمبر آیات قل ورتوا اف غیر الله آیا غیر د الله تعالی نا تأمرونی تاسو ما ته امر کوي اعبدو چې زی عبادتکم ایها الجاهلون او جاهلان تاسو ما ته د امر کوي چې د غیر الله عبادتکم د غیر الله عبادت څه دی جهل شرک فی العبادت جهل کله وې دا کفر دی ښا لکه سورۃ النمل نلسم سپارہ کې صحیح شو 43 نمبر آیات 3 نمبر آیات ګورئ 3 بلقیس واخذ وکنا صحیح شو مرغی ده کنه پیژنې تاسو سوته وای ګوډی چر دغه تر اغله او دغه ته علاقه کتلې وا یو علاقې تر سليمان عليه السلام ته کړو بیا رپورټ راوړو چې رپورټ راوړو نو هغه پوره تفصیلی رپورټ پیش کړي سليمان عليه السلام ته اول کې ورته وی یو خدا خبر راځي تعلم الغیب نه ښا وجئتک من سبأ بنبأ یقین نو التک غینه وخت ورته وی چې ته ته داسې خبر راوړم چې ته پته نشته ښا څنګه ورته وی لا اصبحنا فمكث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به ما ته پته شته او ته پته نشته ښا د بریان نه خدا عقیده خو بیا ورته وی چې وجئتک من سبأ بنبأ یقین بیا دا غینه پس ورته شروع کړ چې خاص راپورټ دادی راپورټ مقدمه سورہ جبہ کې خدا احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ یخدا اعضاء تعین ورته وکړو بیا ورته وی بنبأ خبر مې راوړل یعنی خبر خو ورته نه کېده نه یقیني خبر حاجی سليمان علیہ السلام خدا او روي قصه شو راپورټ رسته شروع کړ انی وجدت امراه التکی وی وای چې رست راشي نو په 43 نمبر آیات کې بیا دې د هغه عقیده بیانوي سوی وصدها ما كانت تعبد من دون الله او بن کړي و دا خزا بلقیس ما اغا باطل معبودانو كانت چې و دا تعبد چې عبادت په کو من دون الله غیر د الله نه د دې د غیر الله عبادت دا بند کړي و چې دا د الله لارې تراشي دا الله د لارې نه دی را بند کړي ها
انها یقینا دا بالقسط وادي د الله نه غیر د بل چا عبادت کو نو یقینا دا چې زما خبره ته وای واوره غوړ زما عقیده خپل وای دا انها كانت من قوم كافرين یقینا دا و د قوم کافرنا خپل عقیده نه دا کافر دي پوه خدا دا سی وای دا وته کله وای دا سبب د عذاب د خاص سوق د غیر الله عبادت کوي دا سبب د عذاب به فرادي کې دنیا کې او آخرت کې سورته هود شپږشتم آیات 12 سپاره کې شپږشتم آیات هود ها 26 نمبر آیات التس نوح علیہ الصلوۃ والسلام وقتی تاسو آیات راځته نوح علیہ السلام وتوی الله تعبدوا الا الله تاسو بندگی مکوئی غیر د الله الا پمار د غیرو سره ذکی الا الله غیر د الله خا ولی نکو زکه کوي نو انی اخاف علیکم یقینا زیریکم پتا سو باندې عذاب یوم الیم د عذاب دغه ورزنا عذاب دردناک د ورزنا یا د عذاب د ورز دردناک نه د قیامت د ورز عذاب بدر باندې راشي یا د دنیا عذاب براشي نو دغه نه یریږي دا د عذاب سبب دی ښا بل برتوی چې دا مشرک سره په عبادت کې څوک د الله سره څوک شریکي دا مشرک فی العبادت دا مسلوب العقل دا عقل ختم شوی دا عقل سره ختم شوی دی عقل کار نه کوي ځکه د غیر الله عبادت کې سورۃ انبیاء ولسم سپاره کې ها 67 نمبر آیات ته ابراهیم علیه السلام کاروایی کړي وا امندر تورغه نو دا کاروایی ټیم کې ذمہواری قبل بیا د خلک موقف خاوري کنه ابراهیم علیه السلام عجیب کار وکړ اولی کاروایی وکړه خلک رااله ابراهیم علیه السلام ته ودرېدل وی انت فعلت هذا یا بالهتنا یا ابراهیم تا دا کار کړی دی هغه ورته وی بل فعله چا کړی دی پته نه لګي کوم مشر دا غلطه پوسټ وکړي خو بهرحال چې کله کیسه بیخي هغه پوښتنه دا خبره نه کوي نو ابراهیم علیه السلام چې اوس وخت اوس په دعوت شروع کړ نو 67 نمبر آیات کی دعوت ورکو وی اوفل لکم وتباشی ولما تعبدون من دون الله تبایدی تاسو لرا وغه معبودان لرا چې تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ چې غیر الله عبادت کوئ تاسو کو عقل کار پرې د غیر الله عبادت هم څوک کوي دا مسلوب العقل بل سورۃ عنکبوت وختیا ول سمایا تاسو راځته سلام سپاره کی هغه کې ول سمایا کې هغه کې ورته وایي چې دا دروغ دي دروغ وي څوک چې غیر الله عبادت کوي نو دروغ دي تاسو وخت تیر کو انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا تاسو څه جوړوي دروغ جوړوي دا دروغ دي دا ټول دروغ کیسې دي سورۃ صافات کې وایي 22 آیات درويشتمه سپاره کې درويشتمه سپاره صافات 22 آیات پاره کې ورته وایي دا ظلم دي ظلم دا کار کول سړي ظلم چې څوک د غیر الله عبادت کوي 22 آیات ته درويشتمه سپاره دا سورۃ صافات ښا اوملیدو الله به د قیامت پر ورځ باندې سبوي احشر الذين ومنتو احشر الذين ظلموا جمع کیا کسان چې ظالمان دي ظالمان څوک دي ځکه مشرکان دي ښا رست راضي وازواجهم خدیم را جمع کوي نو که خدیم مسلمانان یې به څنګه چل کوي نه د ازواج معنی ده کې وازواجهم او هغه ملګری د دوی په شرک کې هغه د دوی غوند خلق امثالهم معنی کې ښا وازواجهم وامثالهم فی الشرك د دوی غوند چې په شرک کې وو د دوی ملګری خوش هغه راولي وما كانوا يعبدون من دون الله او هغه څوک چې دوی عبادت کو غیر د الله نه دلته کې دي تسوي ظلمو ودا ظالمان ظالم ظلم مثل رستوي وما كانوا يعبدون من دون الله دغه دي کنه چې د غیر الله عبادت کړي دا ظلم دی ښا دا لوی ظلم دی ان الشرك لظلم عظیم بل بوته وای چې دا سبب د دخول د جهنم دی جهنم ته په دی وجه چې شرک په عبادت دی کړي سورۃ النساء 5 سپاره واما الذين استنكفوا او هغه خلق چې بد غني څه شي چې د الله بنده شي ښا خوش وي
صحیح شو غمنس کی واستكبروا او ځان لو یو غنی د عبادت د الله نه فيعذبهم عذابا الیما نو الله باور کی عذاب دوی ته عذاب دردون کې ولا یجدون لهم ادی بنو میزان د پاره من دون الله غیر د الله نو ولیا سوک بچکون کې ولا نصيرا او نسوک مددگار خوش دا راغی نو دا د قبایح د شرک فی العبادت د شرک فی العبادت څومره بدایي ته بیان کوو دا شرک ته دا کفر دی دا ظلم دی دا سبب د عذاب دی دا چې کوم دنو عقل دی نشته دی دا افکت دروغ دی دا چې کوم دنو دا ظلم دی دا سبب د دخول د جهنم دی دا ټول خبرې ته وکړي چې عبادت ته یو الله کوي دا الله نه غیر د بل چا عبادت مکوي کله کله بیا قران کریم دا سره هم اختیاري چې فائدې برته ذکر کوي چې ولکه د الله په عبادت کې څه دي ډېرې فائدې ها ډېرې فائدې لکه څنګه دي دا چې تواجد د الله شکر ادا کوم دا شکر فائدہ او پس کې راوځي په عبادت کې راوځي هغه وختي سورته نحل کې یوصل سوارلسم آیات 114 نمبر آیات په سوارلسم سپاره کې سورته نحل صحیح شو ال تفسیر شو چې د شکر شکل په عبادت کې راوځي ها واشکروا لله شکر ادا کوي د الله تعالی 114 آیات ها نعمت څنګه راځي ان کنتم کچری تاسو ایاه خاص غی الله لره تعبدون عبادت کوونکی نو د شکر ادا کیږي په توحید سره په توحید په عبادت سره دغه رنگ لته وای چې کله ته عبادت کې دیو الله عبادت کې نو الله به خلافت در کی پزماکه کی درې فائدې په یو آیات کې ذکر کړي دویم الله بستا دین ته قوت ورکی تمکین بدل دریم نمبر چې پتا کم دار او خوف دې کنا دشمن له طرف نه هغه به ختم هغه به امن براش لکه سورۃ النور اتلسمه سپاره کې سورۃ النور اتلسمه وعد الله الذين امنوا منكم وعده کړی د الله تعالی د هغه کسان سره چې ایمان راوړل استاسو نه وعملوا الصالحات عمل کوي موافق د شرع صالحات معنا بدا کړو لا يستخلفنهم في الارض چې خامخا خلیفګان کوي به الله تعالی په ځمکه کې کلمو کو کما استخلف الذين لك چې خلیفګان کړي وا کسان من قبلهم چې مخکې دوی نو یو فائدہ دا چې دا بکیږي دویم ولا يمكنن لهم او زایب ور کوي دوی ته قوت ور کوي دوی ته قوت به ور کوي د دوی د پاره دینهم د دوی دین ته د دوی دین به حاکم شي کم دینو الذي اغدن ارتضى لهم چې منظور کړی دی الله دوی لرا تاسو کې منظورې کني منظورې الله منظور کړی دی الله خو کړی دی ها ام دک دین دریم ولا يبدلنهم او بدلی بدوی له خامخا من بعد خوفهم پس د یری د دین امنن امنو که بدل کې وته امن ورکی خدا دری سیدنه چې ملاویږي استخلاف خلافت دویم لا یمکنن لهم د دوی د دین قوت دریم نمبر د دوی د خوف فضای امن دا دری سیدنه برازي او شرط داري یعبدوننی چې د ما عبادت بکای لا یشرکون بی شیئا خوش ما سره په عبادت کې څوک نه شریکای چې دا کار کوي نو زبوله سکو توحید په عبادت کې وی نو زبوله خلافت ورکوم زبوله تمکین ورکوم زبوله کوم دغه کومه دا امن بولو دا درې سينو په دې ملاویږي ها پاکستان کوئی امن ناراضي نو امن براش دا درې کارو دا دغه کوي دا عبادت د الله شروع کوي دی والله طاعت دی والله قانون دی بس امن پنځمه فائدې دا ده چې توحید سبب د بشارت دی توحید په عبادت کې د الله عبادت سره کوي یوازې د غیر الله نه کوي الله ورته زیر ورکړي ښا څو ورته کوي زیر سورۃ الزمر درويشتمه سپاس درويشتمه کې به سرويشتمه تقبني اورځي ولا سمايات سورۃ الزمر ولا سمايات وګورئ هغه کسان اتنبوا الطاغوت چې ځان بچ کړي طاغوت نه د څه خبرې نه ځان بچ کړي ان يعبدوها چې دوی عبادت کوي د طاغوت وانابوا الى الله او رجوع کی الله تعالی ته په توحید سره نو لهم البشرا دوی د پاره څه ده بشارت او زیر دوی د پاره ده فبشر عبادی نو زیر ورکه زما بندگان تابع او پسی وي شپږمه فائدہ د توحید سره په عبادت الکه ته ځان غواړي چې متقی شم کنه متقی شم نو تقوا بل په توحید په عبادت باندې راځي سورۃ بقره 20 آیات راو باسه بقره 20 یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کئی رب فلرا
الذي غزات خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین واکسات من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي نستل وشي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقیان شئ متقی کیږي به اعلی توحید فی العبادت کې توحید فی العبادت نو بیا نور ډیری شیخ یو کینو کې بل خرابې ګډ وډ وي ښا خوښ بل وما فائدہ چې توحید فی العبادت چې ده نو دا سبب د فلاح او د کامیابی دی فلاح کامیابی په دې باندې راځي دا په سورۃ ولسمه سپاره سورۃ حج چې ولسمه ختمیږي دغه ځای کې 77 نمبر آیات وہ او یایم آیات وګورئ توحید فی العبادت باندې کامیابی ده پیدام کو یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو ارکعوا رکوع کوي واسجدوا سجده کوي واعبدوا ربکم عبادت ایها الذین آمنوا اے مومنانو ارکعوا رکوع کوي واسجدوا سجده کوي واعبدوا ربکم بندگی خاص کوي رب فلرا توحید فی العبادت شو وافعلوا الخير او کارونه د خیر کوي لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ فلاح وتعالى توحید فی العبادت دا الله په عبادت کې څوک مشرک وي کله برته دا وای دا سبب د مغفرت دی مغفرت بخنه او دا سبب د متاع حسن خیسته ژوند به الله درکې خو توحید په عبادت کې سورۃ نوح قال یا قوم څنګه یا قوم اعبدوا الله واتقوه واطيعون دا کنه اے زما قومه بندگی خاص کوي الله لرا واتقوه او داغه نه ویریږي واطيعوني او زما تابعداریو کوي نو څه چل بوشي یغفر لكم بخنه بو کتابستا من ذنوبکم د گناهونو تاسو امین کو بیا بیان راځي ويؤخركم او رستو بکی تاسو الى اجل مسمى نیټه مقرره رستو کول سماندار سړی طرف په مقرره نیټه پورې رسیږي مړکی کی خواغه ټیم کې لیکن مطلب دا دی چې تاسو ته خجوان در کی ترغی پورې داغي پورې بخجوان بیا بال تراشی ان شاء الله چې کړه دا ځای وای نه هم فائدې دادا چې ولک صراط مستقیم ته په موږ کې غواړي کې نه غواړي اهدنا الصراط المستقیم دا دسه شي نو بیا راځي ان شاء الله چې کله وایو خو صراط مستقیم دا د توحید فی العبادت تا سورۃ آل عمران دریم سپارہ آیت نمبر 51 راو باسي آیت نمبر 51 پیغام کو عیسی علیہ السلام دعوت چلی ان الله ربي وربكم یقینا الله تعالی رب زما دے او رب تاسو دے نو فعبدوه بندگی خاص کوي غلرا معنی چې کوم ځای کې دا راځي دا فعبدوه عبادت داغه او کوي مو معنی نه کو ولی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په قران کې چې په کوم ځای کې اعبدو دے نو په معنی د وحیدو سره دے وحیدوه فی العبادت اغه یوازې کوي په عبادت کې مطلب خاص کوي هغه پوری بل چاله مکو فعبدوه نو داغه بندگی خاص کوي هاذا دا اغلر بندگی خاص کول صراط مستقیم دا صراط مستقیم لے ته په مونږ کې وای اهدنا الصراط المستقیم دا غي مطلب دا چې یا الله ما په عبادت کې مؤمن موحد جوړ کې کوشش چې بل تاسو سره شریک نه کم دا معنی مرادی ها لسما فائدې دادا چې توحید فی العبادت خیر کامل بس ته کامل خیر غواړي کنه چې دا څه فائدې دي چې په پاسه ته بل نه نو دغه غواړم سورۃ عنکبوت شلم سپارہ 14 آیات کې راځي دغه اذ قال لقومه اعبدوا الله هغه وخت چې وی قوم خپل ته ای قوم زما بندگی خاص کوي الله لرا واتقوا او تقوا ته کوي ذالکم خیر لکم دا تاسو د پاره پورا خیر دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ خیر نکره دا نو بیا نکره د سره پاره وی د تعظیم د پاره ذالکم خیر عظیم دا لوی پورا خیر دے کامل خیر دے غټه دار ته سړی توحید په عبادت کوي نو دغه طرف ته دا ذکر کړ دې طرف ته دا ذکر کړ سلور قسم شرک اعتقادی ښا سو قسم شرک اعتقادی سلور قسمه شرک فی العلم رد کړه دې نه کو دا زیاده ترات کړو رد ته یاد دې کنه ملائکه عالم الغیب ندی انبیاء علیهم السلام عالم الغیب ندی معبودان باطله عالم الغیب ندی فمخلوق کے بل حصوں عالم الغیب ندی جنات عالم الغیب ندی دائرۃ الولايات پورا ختم کہ دا ختم کا بیا ته شرک په تصرف متصرف یو الله تعالی دے متصرفین انبیاء ندی
متصرفین معبودان باطل نه دي متصرفین په مخلوق کې هیڅ څوک نشته قرآن درې اندازو کې بیان کړو په درې اندازو کې بیان کړو شرک په تصرف ورسره بیا غ شرک په الحكم وکنا نو پاره کې غلطه بیا غ مارتا خلاصو ویل غ خلاصین کافی وګدا وکنا چې پاره کې رته د قرآن د الله قانون را لګون کې الله دې خوش کنا د الله کتاب قانون دې خوش څوک چې د الله په قانون فیصله کوي هغه خالق دي خاصوک چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو دیار لستي درته ولګو یاد یې کنه دیار لستي باغې ولګو بیا په تراشه دریم قسم شرک فی الدعاء شرک فی الدعاء نو په شرک فی الدعاء تردد ولک شرک فی الدعاء مکوي دا ارتداد دی ونرد علی اعقابنا ها شرک فی الدعاء فدعاء کې الله سره څوک مشرک وي دا کفر دی پوښوي او من يدعو مع الله اله اخر مفاخر کې په دې اولئک هم الکافرون پوښ کنه انه لا يفلح الكافرون کافر خلق نه کامیابی دا کفر دی دغه رنګ شرک فی الدعاء خو به هر حال یولس حکمونه پر توله ګول چې څوک شرک فی الدعاء کوي نو دا یولس حکمونه په غیبانه لګیدل جزاء جهنم دې دا ټول تیر شو وجه مشتبه ولی شرک فی العبادت کې داو بیا دا غینه پس دتا شرک فی الدعاء ده شرک فی العبادت بیا شرک فی العبادت اولی چې الله تعالی د بندګۍ حقدار دی عبادت حقدار هغه دی صيغه د مضارع سره پوښي انما امرت ان اعبد یا صدا ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم پسیغه د امر سره اعبدوني اعبدوا ربكم دایره دغه رنګي دایوچ د الله عبادت طرف ته ترغیب ورکول ترغیبات ورکول چې ګورا واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون دغه رنګي د ترغیب سره صالحان خلک یاد کړ چې ګورا غي د الله بندگی کوي واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار دا ټول د الله عبادت کول دا ټول د الله بندگی کول دې د بل شان ده ها بیا د توي چې بند نیکان خلق چې دي د باطل او معبودانو نه براءت کوي بیزاری کوي واعتزلكم وما تدعون من دون الله واذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله ابراهيم عليه السلام اگورا انی براء مما تعبدون ها دغه رنگي او اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله دا ټول ته ذکر کړي بیر ته وی چې ټول رسولانو دا خبره کړې ده په اتفاقی طور سره ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ټول چراغلین دک یو خبره کړې چې بندگی خاص کوي الله صحیح شو سلورم دا خبره چې دغه خاص رسولانو هغه مرته بیان کړ ویلا عادنا قوم قال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله هغه تیر بیا دا بل جانب راغی چې شرک فی العبادت قران رد کړي نو په کوم انداز رد کړي نو کله نفی مجرد راشي مکه وې د غیر الله عبادت نشته د دوی عبادت کله به نفی مع الاثبات الله تعبدوا الا الله الا الله الا الله دا برای نفی مع الاثبات کله به داسي وي چې وجه نشته د څه وجه چې تاسو د عبادت کوئ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني دغه تاسو یاد دي کنه لا يملك لكم رزقا ما انزل الله بها من سلطان دا ټول وجه دا نفي کوي دغه شانت لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا څه ذکر کوي تعبدون ما تنحتون وجه فکر نشته څه وجه نه کوي بیا برته وای چې ګوره دي نمونه ته خو ګوره طاغوت شیطان وسن دا نوم دي سنن د دې عبادت کی دا خو نمونه نه دا خو داسې بد نمونه دي چې دا خو کل نمونه نه کلم بیا رته قبایح د شرک بیانې دا شرک پوښ فی العبادت دا کفر دی دا جهل دی دا چې کوم دی د عقل سلب کوي دا سبب د عذاب دی دا ظلم دی دا چې کوم دی سبب د دخول جهنم دی نو کله ورته بیا توحید فی العبادت فائدې بیانې ولکه توحید فی العبادت ته الله شکر ادا کوي عبادت ته الله یوازې که خلافت غواړي د الله عبادت وکړه که قوت غواړي د الله عبادت وکړه که امن غواړي د الله عبادت وکړه که مطلب بشارت او زیر د الله غواړي د الله عبادت وکړه که دغه غواړي تقوا غواړي د الله عبادت وکړه که فلاح او کامیابی غواړي د الله عبادت که مغفرت غواړي د الله عبادت که دغه کوم دی صراط مستقیم غواړي د الله عبادت او دغه رنګي که خیر کامل پورا خیر غواړي چې رحمت داسې ګټه ملاو چې په پاسه به بل نه د الله